أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون دا سورة بقرة دا دویمه برخه وا او موږ تسویل په دې برخه کې با اثبات د رسالت کیږي په جواب د نه شبهات باندې دا غ شبهات به الله جواب کوي چې کوم شبهات پر رسالت باندې واردېږي به پدې کې اول بابو تر 130 نمبر آیات پوری د باب کې اول د 15 شبهات او جوابو به دا غنه بعد 15 زواجر او به د 2 شبهات او جواب او به 15 هغه امور به ذکر کیږي چې داغه تعلق د رسالت سره اوله شبهه دا و شرمنګ تاسو کنه منو چې تا ته وحی جبرئیل راوړي او جبرئیل زمنګ د مشرانو دشمن دی دا د عذابونو والا ملائکه ده نو کچا ته تا وحی بل چا راوړلې موږ په پتا باندې ایمان راوړې دویمه شبهه دا و د دې شبهه جواب الله دا وکړي چې جبرئیل چې وحی نازلې دا په امر د الله جبرئیل سره دشمنی کوونکې دا کافر دی او بلکې ټول ملائکو سره او پیغمبرانو سره دشمنی کوونکې کافر دی دویمه شبهه دا و چې نبی علیہ السلام ته وی ته خو ځکه پیغمبر نه یې چې ته سليمان ته پیغمبر وې او حالانکه سليمان خو کوډګرو د دې باچې په کوډ باندې روانه و نو معلومی کې تم پیغمبر نه داغه جواب الله وکړي چې وما کفر سليمان ولكن الشياطين كفروا سليمان عليه السلام کفر نه وکړي یعنی سحر نه وکړي لیکن شیطانانو کفر کړو درېمه شبهه دا و نبی عليه السلام برت کو په سحر باندې چې سحر کفر دی یا ناروا دی دوی ویل ته پیغمبر نه ځکه چې ته آسماني علم ته کفر وې سحر خو آسماني علم دی الله داغي خبره جواب موکړي چې وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت سحر نازل شوی نه دی د اسمان د خوانه یا دا چې نازل شوی او لیکن په طریقه د امتحان سلورما شبهه وا د نسخ بارکه نسخه دا قران څخه د الله کتاب نه دی چې په دې کتاب کې بعضی خبرې نن کیږي سبا ته به ختميږي او منسوخ کیږي سلورم شبهه دا و چې
نبی علیہ السلام او دغه صحابه کرامو ته و چې تاسو موږ سره کینه کوئ یو لفظ په خپل استعمالوي خو چې کله موږ استعمال کو پابندی را باندې ولګوي داغه شبهه جواب هم الله وک چې دا لفظ په ټولو باندې باندې ځکه چې دې لفظ کې د خي او د بد معنی احتمالات دي نو دراینا په ټکی باندې الله پابندی ولګوله دا پابندی आवाज په اهل کتاب نه و بلکې دا په ایمان والو باندې ده په دواړو باندې و پنځمه شبهه د نسخ بارکه و کدا کتاب د الله کتاب وې نه پدې کې با نسخ نه راتله داغه شبهه جواب موشو هغه دا چې په نسخ کې د الله حکمتونه دي الله د کامل قدرت خاوند دی لکه څنګه چې یو حکیم ډاکټر مریض ته دوايانې د حالت مطابق بدلی را بدلی امدقه سي الله سبحانه و تعالی حکیم ذات دی بندگانو ته احکامات د حالت مطابق بدلی را بدلی او د کډيري پیدې دي په نسخه کې ډېرې پیدې هر کله چې پنځه شبهات جواب شول هغه نه بعد پنځه زواجرو اول زجر ذکر شو په دې لفظ باندې چې ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل دویم زجر په ود کثیر من اهل کتاب سره دویم نوس په دې آیات کې دریم زجر دی ښا دریم زجر دی هغه په دې باطله خبره باندې اهل کتاب سره د دې چې مسلمانان بیلاری کوي خلق دعوت کوي کفر ته شرک ته لیکن بیا به مغوي چې جنتین یوازې منګو جنت ته هغه څوک داخليږي چې هغه يهودي یا نصراني الله به داغه په دې خبره باندې رد کوي چې تلک امانيهم دا داغه سر زوګانی دي د باندې کوم دلیل نشته په دې خبره باندې اور پسې آیات کې به الله ذکر کوي مستحق د جنت او سبب د استحقاق د جنت څوک مستحق دی د جنت من اسلم وجهه لله چا چې خپل ځان تابع کړي دا مستحق دی داغه نه بعد به نور زواجر صدرم او پنځم صدرم زجر به په د اهل کتابو په یو بل بد عمل باندې چې هغه په خپل قرآني کې اختلاف دی سره د دې چې د يهودو کتاب تایید کوي د نصاراو د کتاب د انجیل تایید کوي د تورات لیکن دوی خپل کې یو بل کافر وایي یو بل ته چې د غلط نسبتونه کوي او پنځم زجر به په منی کولو د خلقو د الله د کورونو نه د جماعتونو نه نصاراو به يهود منی کول مشرکان به نبی علی السلام او صحابه کرام منی کول دا پنځه زواجر دي به داغه نه بعد ان شاء الله د دوه شبهات جواب راځي او به د رسالت متعلق پنځه امور ذکر کیږي پنځه وقالوا لن يدخل الجنه او ويدو اسکرابا داخل نشي جنت تا الا من كان هودا او نصارى مگر هغه څوک چې هغه يهودي وي او نصراني وي او دته او تفصیلی وي سمارا يهود وي چې جنت ته داخليږي يهود نصارا وي چې داخليږي بنصارا نو ار یو خپل ځان ګورم خاص کر جنت ته پوري تلکا معنی یهم دا تشیر زوګانی دا غوی دی امانی جمد امنیه ده امنیه غشله وی کېږي چې نفس داغه خواهش کوي او شریعت کې پاغه باندې کوم دلیل نه دی ویل کېږي امانی تلکا امانی یهم ابو العالیه وی امانی ویل کېږي هغه شان وتا چې دوی داغي ارزو لرله به حق نه حق
اماني تمنوها على الله بغير حق قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. وتوای پیغمبر راوړې دلیل تاسو کچره تاسو رښتینی په دې خبره داوا کې. قل هاتوا برهانكم، برهان ویل کېږي الدلیل الیقینی المستلزم لصدق المدعا. هغه دلیل یقیني ته ویل کېږي چې هغه مستلزمي صدق د مدعا لره او صدق د دعوی لره، دې ویل کېږي برهان. امام راغب وایي چې برهان معنا څه؟ هغه څه چې دلالت کوي په هغه څه باندې چې تقاضا کوي د صدق، الذي يقتضي الصدق ابدا. قل هاتوا برهانكم، وتوای راوړې دلیل تاسو یقیني دلیل. ښه برهان لفظ قرآن کې راغلی دی تکرته کچرته تاسو رښتینی په دې خپل خبره کې قول داغوي سو نه به داخليږي مګر يهود او نه به داخليږي مګر نصارا، دا داغوي قولو. نو کچره تاسو په دې خپل قول کې رښتینی است نه به دلیل راوړی. امام رازی رحم الله وی آیت دلیل دی په دې خبره باندې، مدعی باندې وی دلیل دا دلیل دی برابر خبره ده که مدعی داوی داوه د اثبات کوي که دا داوه د نفي کوي، هغه د پاره بوې ضروری دلیل. ښه دلیل به امام رازی وی چې وذالک او دا آیات چې دی وی من اصدق الدلائل على بطلان التقلید. دا آیات وی ډېر رښتینی دلیل دی په بطلان د تقلید باندې. ولې ځکه چې آیات کې الله وی چې هاتوا برهانکم په خپل مدعا باندې دلیل راوړی او مقلد سره په خپل مدعا باندې دلیل نه وي، نو آیات دلیل دی په بطلان د تقلید باندې وای. خو دا ډېر رښتینی دلیل دی وای. زمخشري وای وهذا اهدم شيء لمذهب المقلدين. دا چې دی وای ډېر سخت نړون کې دی مذهب د مقلدین لره. او ان كل قول بلا دليل عليه فهو باطل غير ثابت. اره قول چې هغه باندې دلیل نه، دا قول باطل دی، ثابت نه دی. ښه ځکه الله وی کنه هاتوا برهانکم، نه پاره غشي باندې چې برهان نه هغه باطلی. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیات کې بردی په يهود نصاراو باندې وسره بدیات کې ذکر کیږي مستحق د جنت مستحق څوک دی؟ هغه څوک دی چې هغه صحیح عقیده ولري او عمل صالح ولري، دا مستحق دی. بلا ولنا من اسلم وجهه لله، چا چې تابع ک خپل مخ د الله د پاره. الرجيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مخکات کې موږ تاسو ویل رد کو الله په قول د اهل کتاب باندې. د اهل کتابو سره د دې چې بده کې بد اعمالو، لیکن داوی کوله د تخصیص د جنت د خپل ځان د پاره چې جنت زواز زمونږ د پاره دی. الله پاغي باندې را د کو چې تل کا مانیهم دیات کو صلی ذکر کوي مستحق د جنت او استحقاق د جنت، چې د جنت انسان مستحق کېږي په څه باندې؟ ایمان باندې او په عمل صالح باندې، په دې دوه شیانو. چا کې چې صحیح عقیده او چا کې چې عمل صالح او د به مستحقي.
او کچا کې د دواړه شیانو د مستحق نه وي. بلا من اسلم وجهه لله وجنا چا چې تابع کو خپل مخ د الله د پاره. بلا معنا بلکې ولنا من اسلم چا چې تابع کو وجهه خپل مخ. ابن جرير رحمه الله وی د اسلام معنا د استسلم تابعداري کول یا د اسلام معنا د دې کې اسلام معنا اخلاصا وجهه مراد د دین یا د وجهه مراد د ټول ذات چا چې تابع ک خپل ذات د الله د پاره یا د وجهه نه مراد د قصد. امام آلوسی وی چې دینه مراد د قصد. امام قرطبی وی دینه مراد د قصد چا چې خپل قصد تابع کو د الله وهو محسن دا خسته اعمال والو فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهو محسن دا خسته اعمال والو احسانم پدې کېو. ابن کثیر رحمه الله وی د عمل د قبولیت لپاره دوه شرطونه ضروری دي. یو دا چې په انسان کې به اخلاصي، دویم دا چې په عمل کې به موافقت د شریعت سره. نو په اسلامه کې اشاره شول اخلاص ته، په دې محسنون کې اشاره شول موافقت د شریعت ته، هغه عمل چې د شریعت سره موافقي. فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شته هغه د پاره اجر داغه پنه درب داغه باندې او نه بیره په د باندې او نه بدوي غم جنوي. ولا خوف عليهم نه بیره په دیوانی په اعتبار د آینده او نه بدوي غم جنوي په اعتبار د تیر زمانه باندې. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا لفظ قرآن کې راغلی تقریبا 3 کرتے، ادي صورت کې راغلی 3 کرتے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. د آیات کې با صدورم زجری په اختلاف د يهود او نصارا په خپل کورنۍ کې یو د بل تکفیر کول. منګو تاسو ویلو سره داغه چې تورات تصدیق کوي د انجیل د تورات، بیا هم يهود او نصارا را پاسيږي یو بل کافر وای. الله په دې آیات کې زجر ورکړي په دې خبره باندې. وقالت اليهود ويهود ندي نصارى على شيء پس دین باندې، على شيء انما على دين مقبول. ندي نصارى پس دین مقبول باندې او وای نصارى ندي يهود پس دین مقبول باندې. نګور يهود کافر وای نصارى ہوتا، نصارى کافر او يهود ہوتا. شیخ الاسلام رحمه الله وی د دې مثال په امت کې دا دي هغه مسلمانان چې په اصول کې متفق دي او فروع کې اختلاف دی، یو بل کافر وای. لکه دې زمانہ کې یاره پلانې کافر دی هغه امین په زور باندې کوي، بل پلانې کافر دی هغه امین په پټه باندې کوي. پلانې کافر دی ځکه چې هغه رفع الیدین نه کوي، پلانې کافر دی هغه ځکه چې هغه رفع الیدین کوي. یا پلانې کافر دی ځکه فاتحه نه وایي، پلانې کافر دی ځکه چې فاتحه وایي. دا مسائل دی وره ښه پدې کې غلو کول ښه غلو دا بعینه صفت دی يهود نصاراو. وهم يتلون الكتاب وحال دا چې دوی کتاب ملولي. يهود تورات لولي او په انجیل تصدیق شتا، نصارا انجیل لولي په تورات تصدیق شتا. بیا یو بل کافر وای. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. امدا قصي ویل با کسانو چې نه پوهیدل د دې پشان باندې وینا به کولا. كذلك قال الذين سودي وي دینه خمرات دي عام عرب
دا خبره به عربم کولی. عطا سے ابوی چې دینه مراد يهود هغه امتونه چې کوم د يهودونو سوارو نمخ کې تیر شوی دي، یا دینه مراد د هر جاهل په هر زمانہ کې ویل با کسانو چې نه پويږي په شان د وینا دا وایي. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بس الله با فیصله کوي دا غي په منځ کې د قیامت په ورځ باندې پاغه څه کې په کې اختلاف کوي. قیامت کې دا الله فیصله مراد دا فیصله عملی، ولی په دنیا کې خو الله فیصله کړی دا خو فیصله دا بیان دی صرف قولی ده، قیامت کې به عملی. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين. آیات کے بس جری پنزم زجر دے دوی د پارا پمن کولو د جماعتون هغه خلق لرا چاغوی فکر الله نوم یادای. جماعتون خلق بیان من کول د حق د بیان نه د الله د نوم دی د ودنه. رب دې ګوره ما قبل سره دا دې کار کړ چې د يهودو نصاراو په منځ کې اختلاف پیدا شو، اختلاف ډیر شو، اختلاف د صحت ته ورسې چې به یو بل د جماعت ته من کول چې زموږ جماعت ته باندې راځي. لکه دې زمانہ کې د خلک دا کار کوي زموږ جماعت ته باندې راځي وای ښا تاسو را پر دین کوي، تاسو امین کوي په زور د جماعت ته باندې راځي، تاسو وابیا نسئ. ومن ازمو سوق دی ظالم ممن دا چانا منع مساجد الله چې من کوي جماعتونه د الله تعالی. جماعت من کوي معنا جماعت نه خلق من کوي. آیوت کرا فی اسمه چې یا چې پدې کې نوم د الله تعالی. ومن ازمو کې من کی معنا د استفهام دا، استفهام انکاری مراد ده. معنا دا چې د انسان نه لوی ظالم بل نشتا. سوق دی له ظالم دا هغه چانا چې منی کوي خلق د الله د جماعتونو نه. ومن ازمو لفظ قران کې راغلی د 14 کرت. مساجد الله د ماده قران کې راغلی دا 30 کرت ماده. ځینې مفسرین و دي نه خو مراد د مسجد اقصی نصارا او مسجد اقصی چې دا د بخت نصر په واسطه باندې داغه په کومک باندې استوران کا يهودي ونه وشړل وای دا ته مراد ده. ځینې وای دي مراد د مسجد نبوي مشرکان او نبی علی السلام او داغه ملګری د جماعت نه وشړل. راجه هدا بس آیات عام ده، هر ظالم په دې کې داخل دی. نو څوک دی له ظالم دا چانا منع مساجد الله چې ملکای خلق د الله د جماعتونو نه ایود کرا فی اسمه چې یا چپ دې کې نوم د الله. ایود کرا فی اسمه دا دې ته لیکي کې بدل استعمال. جماعتونه ملکای نه د الله نوم پکې ملکای الله پکې کوا خیر دی ښا الله نه دې نه ملکای چې وحده پکې بیانې به دې ملکای د جماعت نه. جماعت کې د انتخابات اعلان کوا څوک سنوي، جماعت کې د رخصوي اعلان کوا څوک سنوي، جماعت کې نور د کلی ولس خبره کوا څوک سنوي، جماعت کې غب شپ لگاوا خوبونه پکې کوا څوک سنوي ښا. خو جماعت کې چې کړه د وحده بیانو کې نو خلق باندې ور بل شي. جماعت کې چې وی چې قال رسول الله په خلق باندې ور بل شي. ایوت کرا فی حسمه وسع فی خرابها او کوشش کوي داغه په خرابولو کې. لکه څنګه چې بخت نصر دا جماعت وران کړو الته خراب کړو د دې جماعت ظاهري او باطن معنوي دواړه آبادی مولا وران کړو. بیت المقدس د مسجد اقصی ته آبادی وران کړو، خلک منی کړو. مشرکانو د مکه چې د بیت الله آبادی خورانه کړنه ولیکن خلک ته منی کړو. د زمانہ کې عام مبتدعين مخاري کوي د جماعت پورانه ولو کې او رانول کوي ور اصل کې تخریب معنوي کوي ښا
چې خلق ته منې کوي د الله د بندګۍ نه وسعى في خرابها. آیات باندې ظاهری سوال دی. آیات کې ومن ازلم کې صيغه اسم تبذیل ده او قانون دا د ګور اسم تبذیل خو دا یو مرتبه ده او حالانکه قرآن او سنت کې د ډیرو خلکو بارک راغلي ومن ازلم نو دینه خو ګور معلومیږي دا چې لوی ظالم په دنیا کې امدا دی. بل ذکر راغلی دی لوی ظالم هغه چاته ویل شوی دی چې هغه نسبت د شرک کوي الله ته. نور زینو کې نور خلکو ته ویل شوی دی ومن ازلمو، نو دا خو صيغه د تبذیل ده او قانون دا د ګوره چې تبذیل خو یو کېدلی شي ډیر خو نشي کېدلی. ځینې علما وایي چې ومن ازلمو کې دی که خو یا اسم تبذیل نه نفس فعل مراد دی. نفس فعل یا دا د چې ګوره اسم تبذیل په هر ځای کې دا غځای مناسب مراد دی. په مانعینو کې لوی ظالم هغه دی چې منې کوي د جماعت نه خلق. په بل ځای کې مثلا په غلو کې لوی ظالم بیل دی، په زناکارو کې لوی ظالم بیل دی. د هر طبقې خپل خپل لوی ظالم شته. ځینې علما وایي چې دې کې من ازلمو دا معنا دا صفات ټول د یو کس دي، د یو کس، نو دا ټول په یو کې راجمع دي. دا دویم معنا په دې کې غوړه دا غدا چې د ارض مناسب خپل لوی ظالم شته. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اولئک دا کسان چې دي ما کان لهم ندی لایق دوی درا چې ورننه وسیده جماعتونو ته مگر یې رکون کی. اولئک ما کان لهم یا خدا جمله خبریه ده او پېشنګوئی ده. پېشنګوئی دا کسان چې دي دغه ظالمان ندی لایق دوی سره چې نه وسیده جماعتونو ته مگر په یاره باندې دوی باید جماعت ته په یاره نه نوځي. نو دا پېشنګوئی ده. سمانه د وخت به الله راولي موحدین خلق به غالب شي، بیا به دا خلق جماعت ته د مبتدیین باندې نوځي جماعت ته په یاره باندې. دا پېشنګوئی ده. یا دا جمله خبریه ده په معنا د انشائی سره چې په معنا د انشائی شي نه معنا دا خلق ندی مناسب او ندی لایق دوی سره چې د جماعت ته نه نوځي مگر په یاره باندې. سمانه وی روي ښا تاسو ولې یاره ور کوي چې جماعت ترازین بیا په یاره کې راځي. لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الاخره عذاب عظیم. دوی د پاره په دنیا کې شرمندگی وي. شرمندگی د اهل کتابو دنیا کې داوا چې الله مغلوب کړل. نبی علیہ السلام الله په هغه باندې ور غالب کړ. نو ټیکسونه په دې باندې مقرر کړ جزیه بداغونه به غستلې. ولهم فی الاخره عذاب عظیم او د دې لپاره په آخرت کې لوی عذاب وي. ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. آیات کې به تسلی دا غچا د پاره چې هغه جماعت نستل شوی دی. هر کله ګوره چې مخکې آیات کې ویلي لوی ظالم هغه دی چې خلک جماعت نه شړي. د آیات کې وایي چې جماعت نه خو وشړلې خیر خپل کور کې مونځ کوه کنه، ونه لاندې مونځ کوه، دیره کې مونځ کوه، پټی کې مونځ کوه، بس ارزه الله ارزه د الله دی. ها ولله المشرق والمغرب خاص د الله د پاره د مشرق او مغرب. ذکر د مشرق او مغرب د مراد کې ټول جهتونه دي. د آیات بارک علماء و چې د آیات نازل شوی هغه زمانہ کې چې کله قبله الله بدل کړه، نبی علیہ السلام چې کله لاړ مدینه ته نو اول وخت مونږ کو بیت المقدس طرف ته، به مخ واړو بیت الله طرف ته مشرکان اعتراضونه کول، يهودي اعتراضونه کول، چا مخ کې مونږ سره بس کوي، چا شپاره سول سمشتم کړي هغه سره بس کوي. الله جواب وکړي ولله المشرق والمغرب. حاصل د جواب دا دی بیت المقدس خاتم چې مونږ تاسو کو د الله په امر باندې کو، بیت المقدس هم د الله او بیت الله ته چې مونږ کوي د الله په امر باندې کوي دام د الله دی.
د آیات باره کې حسین علما وایي چې د آیات نه د آیات منسوخ دی په هغه آیات باندې چې وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره د آیات په هغې باندې منسوخ دی. وایي ولې وایي د آیات نه خو معلومیږي دا چې مشرق او مغرب هر خواته مخ اړی باک نشته. اول ته خو راغلي دي ګورئ چې هر ځای کې است بیت الله ته به مخ اړوئ بل خواته به مخ نه کې. راجح دا ده چې امام مجاهد رحمه الله وایي امام ضحاک وایي چې د آیات اثر کې سفر سره لګي. ښه کله چې مسافر په سفر باندې رواني نو که د قبلې خواته مخ نی بل خواته مخ اړولی دی. نبی علیه السلام چې کله سفر باندې روانو په سورلی باندې بسورو هغه خواته به مونځ کوو حیث کان وجه رکابه کم خوا به چې مخ د سورلی. مثلا نبی علیه السلام به کله کله په اس باندې سورو یا په کچره پوخه باندې داسې به روانو داسې مشرق خواته به روانو قبله خو دې خواته را که نه مخ به یې دې خواته اړولی مونځ به یې کوو. دا آیت لګېږي سفر سره. نو کله چې انسان مسافر دی مثلا په دې زمانه کې تیاره کې ناست دی مونځ کې ریل ګاډي کې ناست دی مونځ کې غټ ګاډي کې ناست دی ودرېږي نه چې مونځ کې بس الله اکبر وکوله کو دا ګاډی ترخم خواته روان دی بس الله اکبر وکو دې خواته مخ اړولی باک نشته. ان که د انسان وس کېږي نو سنت طریقه دا ده مستحبه دا ده چې د تکبیر تحریمي په وخت کې اول دا خپله سورلی قبلې خواته راواړوه. مثلا خپل اس لري کچره لري په دې باندې سوري نو اول قبلې خواته متوجه کړه الله اکبر وکړه هغې نه بعد خوشې کړه چې کوم خواته ځي نو ځي به. دا مستحبه طریقه ده. ولله المشرق والمغرب خاص د الله په اختیار کې دی مشرق او مغرب. سوانا مشرق او مغرب دواړه د الله مخلوقات دي د الله مملوکات دي د الله عباد دي. فاینما تولوا فثم وجه الله هر خوا ته واړولی شو هغه طرف ته توجه د الله تعالی ده. فاینما تولوا فثم وجه الله وجه ټکی قرآن کې راغلی 40 کره ده 40 فثم وجه الله. د آیات باره کې شیخ الاسلام رحمه الله وایي ولیست هذه الآیة من آیات الصفات دا آیات ګوره په آیات الصفات کې شامل نه دی. ومن عدها في الصفات فقد غلطه چا چې دا آیات په آیات الصفات کې شامل کړي غلط شوی دی. د شیخ الاسلام رحمه الله په زمانه کې د هغې د بعض اهل بدع سره په دې باندې بحث و. بحث په دې باندې و چې الله چرته دی. ښه نو شیخ الاسلام ویلي چې الله په عرش باندې استوا کړي د عرش نه بره دی او نور خلق ویلي چې الله چې دی په عرض کې دی. نو هغوی ته ویلو تاسو لپاره تقریبا یو میاشت وخت دی. ښه یو میاشت سوچ کوئ ماله قرآن کې تاسو یو آیت پیدا کوئ چې هغه آیت ته معلومیږي چې الله په عرض کې دی. یو میاشت 2 میاشتې وخت څه وخت ورته ورکړه. کله چې هغه وخت بعد خلک رالل یو کس په دې کوي ما یو آیت پیدا کړی. ښه شیخ الاسلام ولوی تا ته هغه آیت خیم چې کوم آیت دی هغه آیت صفات نه دی همدا آیت دی ولو خو تا په همدا پیدا کړی که نه فثم وجه الله دا خو آیت صفات نه دی. دا چا ویلي چې آیت صفات نه دی؟ سلف علماء لکه امام مجاهد امام قتاده امام مقاتل حسن بصري هغه وایي چې دې کې د وجهه نه مراد ده قبله د قبلې معنی کړې ده. او قانون دا دی ګورئ چې په قرآن او سنت به موږ تاسو تشریح کوو په تشریح د سلف صالحینو د ائمه اربعو او د غیر اربعو. کله کله ګوره سلف دې ځکه معنا کوي فثم وجه الله معنا فثم الله یعلم و یرا. تاسو چې ارض کې استه غځای کې الله ګوري الله در باندې خبر دی چې ارض کې ته دا آیت ګوره په آیت صفات کې نه دی. او وجه ټکی قرآن کې راغلی په معناګانو باندې راغلی خدای 40 کرت لیکن په معناګانو باندې راغلی. کله کله وجه صفت د الله راځي تقریبا دا راغلی قرآن کې 14 کرت د الله صفت ته وجه كل شيء هالك الا وجهه. کله کله وجه راځي په معنا دا اول دي شي وجه النهار اول د ورځې
وجه ویل کی اول د شی تعالی سورۃ ال عمران کې براشي دعا وای کې کله کله وجه راځي په معنا توجه سورۃ یوسف کې براشي نه نمبر آیت کې یخذ لكم وجه ابيكم ال توجهین مراد توجه سلورم وجه ویل کی مخ د انسان ته مخ د انسان سورۃ یوسف کې براشي په 93 نمبر آیت کې پنځم دا وجه ویل کېږي ذات ته نفس ته ویل کېږي سورۃ یونس کې براشي په 115 نمبر آیت کې شپږم وجه ویل کېږي کله کله طریقې ته طریقه سورۃ حج کې براشي په 19 کې سورۃ مائده کې براشي په 1 کې کله کله وجه ویل کېږي مخاورس ته مخاور سړی مخاور سورۃ زمر کې براشي په صدیرش کې ها مخاورز ادي ځکه منغو تاسو ویلیا خو توجه ته ویل کېږي دي ځکه توجه فثم وجه الله ان الله بشک الله تعالی چې دی واسع علیم الله چې دی واسع پراخ فضل والا دی علیم پوهه ذات دی واسع ټکه قران کې راغلی دی نه کرتا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون آیات کې بس جریده پار دی يهودو نه سواراو او جواب به د شپږمې شبهه موږ تاسو ویلو چې د زواجر نه بعد به جواب دی د دو نور شبهاتو نه پنځه شبهات مخکې تیر شوو نو یو دا شو د شپږمه شبهه د مشرکانو داوا یاره قران د الله کتاب نه دی ځکه چې په قران کې انبیو ته عبادت ویل شوی په قران کې الله د انبیو کمزوري بیان کړی دا چې دا عاجز مخلوقات دي دا خدای انبیو به ادبی ده الله بداغه شبهه جواب کوي ها رد بکې پاغه باندې مختلفو طریقو سره حاصل د جواب بدای ګوره به ادبی اصل کې دا چې تاسو را پاسې کوي الله ته کنځلې کوي چې د الله بچي شوی دی عیسی د الله زوی دی عزیر د الله زوی دی ملائک د الله لورګان دي تاسو اصل کې به ادبی کوي به ادبی خدا ده چې سوګوي پلانې د الله زوی دی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه او ويدوي چې نیولې دی الله تعالی بچی درا وقالوا اتخذ الله ولدا امام آلوسی وی پر روح المانی کی د اتخذنا معلومیږي دا غره چې مشرکان به الله ته د ولد حکمی نسبت کوخه ولد حکمی سمانه د الله نه زولې دي لکه دې زمانہ کې خلک وای کنه پلانې ولید الله نه زولې دي نو نازوي ته ویل کېږي ولد حکمی الله پیرت کې سبحانه او رد ده پاک دی الله تعالی د بچینا دویم رد بل له ما في السماوات سبحانه ټکل اجمالی غوندي وخا اجمالی نه دیو جنا غره بل راوړه دغه ترقی ده لگا او دا دویم ردم ده بلکې خاص د الله په اختیار کې دغه چې پاسمانونو کې دي او زمکه کې دي دا ټول د الله په اختیار کې دي کل له قانتون دا درې برد ده خدریم دا ټول الله تعالی تابع دي ټول د الله تابع دي ټول الله در عاجزي کوون کې دي ابن کثیر رحمه الله امام قرطبی رحمه الله د قنوت معناګانې کوي مختلفه ښه قنوت ویل کېږي عبادت ته قنوت ویل کېږي کله کله سکوت ته سکوت قنوت ویل کېږي کله کله عاجزۍ ته قنوت ویل کېږي کله کله اخلاص ته قنوت ویل کېږي تابعدارۍ ته نو دا ټول الله در چې د تابعداري کوون کې دي اخلاص کوون کې دي په ځان کې عاجزیم پیدا کوي کل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ناشنا پیدا کوون کې د اسمانونو د زمکه دي او کله چې فیصله وکړي د کار باره کې بشک وای دا باره کې کن فیکون شنوشي بديع السماوات والارض
د آیات کې مراد دی په عقیده د اتخاذ الولد باندې، په دې عقیده باندې رد دی. الکله ګوره چې مخکې آیات کې رد وکړه په درې طریقو ښه سبحانه بل له ما فی السماوات کل له قانتون. د آیات کې بر دی په څلورمه پنځمه طریقه باندې ښه بدیع السماوات الله ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو دی او د زمکم دی. بدیع لیکي هغه ذات ته چې پیدا کون کې دی وشي بغیر د مثال سابقه نه، نفس پیدا کون کې تم ویل کېږي. امدین اغستل شوی د لفظ د بدعت، بدعت ویل کېږي په دین کې او کار کول بغیر د مثال سابقه نه. ابن کثیر وایي چې کل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه. هر هغه قول او فعل چې صحابه ونه ثابت نه دا بدعتي ښه. دیو جنا ګوره شامی والا موي ارغه سیز چې پیدا کړی شي په خلاف د حق باندې او راغستل شوی نه د علم د نبی علی السلام نه برابر خبر ده کدا علم ده کدا عمل ده کدا حال ده برابر خبر ده کدا په طریقه د شبهه باندې راغستل شوی کدا په طریقه د استحسان راغستل شوی و دې لوي کې بدعت. بديع السماوات والارض واذا قضى امرا کله چې فیصله وکړي دی یو کار فإنما يقول له بشكو دا غبارك كن فيكون شنوشي. واذا قضى لفظ قضاء قران کې راغلي د درش په تکرت، لفظ د امرن قران کې راغلي او سره شپږ په تکرت. علاوه وې چې كن نشا فيكون شي دا لفظ قران کې راغلی دی کن فیکون تکرته. د لفظ دغه جمله باندې بعض خلک یو اعتراض کوي الله چې وشي ته و چې تشا نو دا لفظ د کن فیکون دا په وخت د وجود د شي کوي که په وخت د عدم د شي کې کچر تشه موجود یو هغه ته و چې کن فیکون دا تحصیل د حاصل دی. کچر ته عدم ته و چې کن فیکون نو د عدم ته خطاب نه کیږي دا چاته وي دا کن فیکون. آسان جواب دا دی چې هغه شی چې عدم دی لیکن پس صدد او په دوران د وجود کې دی هغه لوي کېږي ښا لا موجود نه دی خو اوس موجودي کې دی لوي کېږي او الله قادر دی په دې باندې چې وته خطاب وکړي ښا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. دام زجر دی ښا زجر آیات کې جواب دوه می شبهه ده. هر کله ګوره چې موږ تاسو ویلي اهل کتاب دوی اعتراض کو پر رسالت د نبی علی السلام باندې بل اعتراض دا دی یاره موږ بس تاسو رسالت اومنو الله چې ستاسو رسالت بارکه موږ سره الله خبرې وکړي ډایرکټ الله راته وی چې او دا پیغمبر ما در لګلې الله په دې باندې رد کوي خاوي دا خو د جاهل خلکو خبرې دي تاسو د خبرې کوي چې موږ سره د الله خبرې وکړي. وقال الذين ويكسان لا يعلمون چې نه پويږي فقال کی خزمیر راجه د يهودو نه سوارا ہوتا یا فقال کی زمیر راجه د مشرکانو د مکه ته مشرکان د عربو الله په ګوررت کوي ول رد دي چې لا يعلمون دا خود لا يعلمون خلق قول دي د جاهلانو وی لولا يكلمون الله ولی خبر نه کوي موږ سره الله تعالی یعنی ستا بارکه ښا موږ ته دی الله ستا بارکه وی چې او دا زما پیغمبر دی یا موږ ته دی الله وحی راولېږي لکه څنګه وحی چې تا ته راولېږي موږ ته دی راولېږي په نفي د ولادت کې چې تا ته راولېږي خو موږ نه منو او تاتینا آیا یاد راشي موږ ته هغه معجزات چې موږ غواړو. آیات مراد دی آیات مطلوبه ولې معجزې خو ډېرې راغلي دي هغه چې کومه موږ غواړو لکه دا خبره په قصص کې راشي په 43 کې ښه انبیا کې براشي 15 نمبر آیات کې
معجزات استاد دریاب استاد ویلې و استاد باغونه و د انګورو د کجورو استاد پلانې استاد د سرو زر کوټه و كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون الله پیرت کېبل او دا جواب الزامی دی خاو دا تقریبا دویم ردم دی امدا قصي ویل با کسانو چې هغه نمخ کې تیر شوی دی په شان دی وینا د دوی د دې غوند وینا غویم کوله كذلك قال الذين امدا قصي ویل با کسانو من قبلهم چې دوی وړاندې تیر شوی دی په شان دی وینا د دوی ګور یو واری وی كذلك دوباره وی مثل قولهم تشبيه به راغلی ده اول تشبيه د غوړې په نفس طلب کې دویمه تشبيه د په صفت د طلب کې نه په دوه تشبيهاتو کې بیل معناګانې مراد دي تشابهت قلوبهم یو د بل پشان شي ورونه دا غوي د دې زړه پشان دا غوي دي نو هغه ورانه خبره کوله دوی ورانه خبره کوي دو جواب خدا شوخه دا دویم جواب الزامیو او جواب تحقیقی واورایخه قد بينا الآيات لقوم يوقنون دا دریم رد ده او دغه ویل کې جواب تحقیقی یقینا بیان کړي موږ آیاتونه قوم د پاره چې هغه یقین لري دی ویلو کله چې آیاتونه راوړل آیاتونه خډیر راغلي خو تاسو یقین نه کوئ ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ار کله غواړي چې مخکې الله زواجر بیان کړ د شبهات جواب مو شو دیات کې بوس الله موږ تاسو ویلو چې ډیره بعد به الله ذکر کوي د رسالت متعلق 15 خبره هغه 15 دینه شروع کیږي اوله خبره به د آیات کې ښه د رسالت متعلق اوله خبره آیات کې به الله ذکر کوي یو با الله ذکر کې اثبات د رسالت دویم با الله ذکر کې مقصد د رسالت دریم با الله ذکر کې دا خبره ګوره چې پیغمبر د کافرانو مسؤل نه دی ښا کافر چې ایمان راوړي پیغمبر باندې سو ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا یقینا من غلې ته پرشتیا باندې ان ارسلناک یقینا لګلې موږ ته بالحق د حق معنا خو ځینې علما کوي په قران هم تعالی درکړي دي اسلام هم تعالی درکړي دي یا بالحق معنا د پاره د حق تراخکار کولو یا بالحق معنا د پاره د تمنګری پرشتیا باندې حق معنا صدق ندی له غوړې ویل کېږي اثبات د رسالت بشیر او نذیر زیر ور کون کې او ير ور کون کې دله ویل کېږي مقصد د رسالت ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم او پختن کېږي تاره په بار د جهنم والاو کې د جهنم والا بارک پیغمبر تعالی پختن نه کېږي سمانا ار کله چې نبی علیہ السلام غره دعوت کړي دی به غنبات کې خلک جهنم تصیب زیبا کنه ته خو چا سیموار نه بعض خلک وایي یره په دنیا کې یو کافر الله جهنم ته واچي موږ نه به الله پختنه کوي ځان د غوند دنیا سیموار غړي ښا نو پروت بستر کې دی د جهنم ته قرآن کې راغلي 15 کرت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يهود رسوارا مطالبه کول د نبی علی السلام نه یره بس منګو تاسو بخپل کې متحد شوخه او یو ډله بجوړه کو بس د منګم کتابین او تاسو کتابین آیات کې به الله د بیان نبی علی السلام ته چې پیغمبر غوړي تاره يهود رسوارا کلم خوشاله کیږي نه خوشاله کیږي به الله چې تداغو دینو باندې ښا یا يهودي شي یا نصراني شي
ولن ترضى اسکل بارزین شیطانا اليهود والنصارى يهود و نصارى. عنك کی خطاب دے نبی علیہ السلام تو مراد تی امت تے خوا اے امت تاسو نو غره يهود نصارى خوشالي گنا دنه معلومی کی دا غره چې يهود نصارى د چا بار کیو چې پلانې خسړې ده ښا معلومی کی دې کې بداوی ملګرتوب راغلی د چا بار کې چې چاته وصیت کو چې ګر پلانې باندې پام کوي ښا ازمن ملګری معلومی کی دا بداغه تاوی شوی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى اسکلبا راضی نشیتان يهود او نصارى تر دې پر چې تابع شي او روان شي داغه په طریقې پسې حتا تتبع ملتهم. ملت د شریعت نوم دی ښا د شریعت ملت ویلې کې د الله غ شریعت ته چې الله په خپل کتابونو کې را لګلې په خپل رسولانو باندې دومره دا غوړه چې د ملت اضافت نکېږي ور نبی ته ښا د ملت اضافت کېږي صرف او صرف نبی ته اضافت کېږي صرف او صرف نبی ته. دویمه دا غوړه ملت بار کې دا قانون د استعمالي کې دا اصول کې دا فروع کې نه استعمالي اصول کې ودا استعمالي حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. ورته پیغمبر یقینا هدایت د الله چې دی همدا کامل هدایت دی همدا یقیني هدایت دی همدا حق هدایت دی. ولئن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ملت کې قران کې راغلي 15 کرت او کچې روان شته داغه خواهشات پسې پس داغه شته راغلي د علم چا واحده نه به تا د پاره د الله د عذاب نه څوک بچ کوونکې او نه کومک کوونکې. واره تبعت اهواهم کچې ته تابع شي داغه د خواهشاتو. آیات معلومی کې دا مسله غوري عقیده يهود او نصاراو داغه د خواهش مطابق ده الله ته تعبیر کړي په احوا سره. بعد الذي جاءك من العلم پس داغه ته تراغله د علم مراد دی وحي. امام احمد ابن حنبل په دې آیت باندې استدلال کړو په دې خبره و دې آیت معلومی کې دا چې قران غوړي مخلوق نه دی ولی قران علم د الله دی او علم دا صفت د الله دی او صفت د الله مخلوق نه دی نه په لحاظه قران مخلوق نه دی. اول به ګوره چې ولا مخلوق یو دا کافر دی ښا دا قول دا قرطبی نقل کړي. من بعد ما جاءك من العلم آیات تمدا مسله ګوره معلومیږي کله چې تاسو غوړ علم د قران او سنت پیدا شو بیا به چا غوړې تابعداري نه کوي په نور خبرو کې رواجونو کې به برخنه خلې به یا د بل چا خبرې کې به تابعداري نه کوي ان کو د کړه مالک من الله من ولي نبه تا د پاره د الله د عذاب نامن ولي څوک بچ کوونکې او نه کومک کوونکې یا من الله معنا د الله مقابله کې منګو تاسو پرون ویلي ولی هغه چاته ویل کیږي چې هغه د پد مضارت کوي ښا نصير هغه ویل کیږي چې هغه جلب المنفعت کوي یا ولی هغه چاله ویل کیږي چې هغه د مصیبت دراتک مخکې مخنی شي ښا نصير هغه ته ویل کیږي چې مصیبت راشي به داغه نه بعد د دفاع کوي دغه ویل کیږي نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. آیات کے بعد دلیل نقلی د پاره صدق د نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام په صدق باندې دلیل نقلی د مخکنو علماو الذين آتيناهم الكتاب چې ورکړی موږ هغه ته کتاب یا خود کتاب نه مراد دی قران نو آتيناهم کې ضمیر راځي کې اهل القرآن ته یاد آده چې د کتاب نه مراد تورات او انجیل نو آتیناهم نو هم زمیر راځي کې به هغه چاته
چې هغه د يهود نصارا دي او د يهود د تورات او د انجیل صحیح عمل کوونکي خلک چې کوم دي دیو جنا غوري عام مفسرین د آیات بارک وایي د آیات د اهل کتاب بارک راغلي دي هغه اهل کتاب کله چې نبی علیہ السلام ملګری لګریو حبشو ته جعفر صاحب او دغه ملګری نو الته چې دوی دعوت کوي نو الته بعض خلکو ایمان راوړیو ښا د شام بعض راهبان ایمان راوړیو تقریبا د حبشو کې 2 کسان ایمان راوړیو ښا 2 اته په دې کې د شام راهبانو او دله ویل کېږي اصحاب السفینه اده کشته والا ملګری جو نو کسان چې موږ وایو ته کتاب ورکړی دی یتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب مبتدا یتلونه حق تلاوته د خبر اول دی ښا لولي دا کتاب په صحیح لوستلو باندې زاد المصری کې برجوزی وای صحیح لوستل دی راویل کېږي یعملون به حق عمله په دې کتاب باندې صحیح عمل کوي صحیح عمل په دې باندې کوي دی راویل کېږي صحیح تلاوت یا یتلو د تلو نه غستل شوی دی تلو ویل کېږي تابعدار ایته نو دوی تابعداري کوي د کتاب صحیح تابعداري اولئک یؤمنون به دا دویم خبر دی دا کسان ایمان لري په دې کتاب باندې به راځي کدي مخکنو کتابونو ته تورات او انجیل ته یا به راځي کدي پیغمبر ته ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون چا چې کفر کو په دبانې دا کسان تاوانین دي یا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ارکلا ګورا چې الله د رسالت متعلق خبره ذکر کړي اوله خبره خو ترغیب وګوره ښه ترغیب دویمه تخویف وا نو دا باس الله ګوره شروع کړو په خطاب باندې بنی اسرائیل وتا اول کې ګوره ویلو یا بنی اسرائیل اوس د باس اختتام راځي په خطاب باندې بنی اسرائیل وتا اخر کې مو یا بنی اسرائیل نو اول د خطاب هم شروع پدیو اخر د خطاب هم ختمي کې پد یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد د یعقوب علیہ السلام یاد کړئ نعمت زما چې ما کړې پتا سو باندې او تاسو ما غوړه کړې په مخلوقاتو د خپل زمانه باندې تخویف اخروی واتقوا یوما ویرګه د عذاب دا غورځنه لا تجزي نفس عن نفس شیئا چې بدل بنور کوي نفس د بل نفس په مقابل کې دیو شي او نبشي قبل ولې داغینا عدل سمال ولا تنفعها شفاعه فیدا بو تنور کوي سفارش او نه بدوی سره کوم کول شي ولا يقبل منها ولا تنفعها ذکر دا زمایر راجی دی ګوره شب هغه نفس مجرمه ته نفس مجرمه زمایر هغه تراجی دی ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما تقریبا دی آیت نوالا تر یو صلی نمبر آیت پوری دی کے بعد دویم ایسی دویم بابی دویم باب دی باب کے بعد لا ذکر کئی دلیل نقلی دی ابراہیم علیہ السلام او دی کے بعد لا ترغیب ورکی بنی اسرائیل ہوتا شراش گور تاسو قبول کئی ملت دی ابراہیم علیہ السلام داغه دا ملت قبول کئی کنا خاص کر گورے ملت ابراہیم قبول کئی په بار د خیری رسول کی په بار د کعبه کی زکه چې گورے اخیری رسول بار کې دی ابراہیم علیہ السلام دعاګانې کړې دي نو راشه تاسو قبول کئی کنا غاړه کې دی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کله چې امتحان وکړ ابراهيم عليه السلام باندې رب دا پس کلمو باندې
وایز ابتلا، ابتلا د بلا نه غسر شوی دا بلا ویل کیږي د یو شی حقیقت معلومول ښه حقیقت. کله چې انسان باندې ګور امتحان راشي نو پته لګیږي دا سره تکړه دی کدا بیکاره. عند الامتحان يكرم الرجل او يهان. مخکنه ارسو غلاپی خیګول تکړه موږ تکړه ما سوف ترى اذا كشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. پته به قیامت کې ولګي ښا. نه ابتلا د بلا نه غستل شوی دی. ابتلا ګوره دوه قسمه ده، یو د ابتلا په امور کونیو باندې، دویمه د ابتلا په امور شرعیو باندې. کله چې انسان باندې ابتلا راشي ابتلای کونی او صبر په دې باندې وکړه دله ویل کېږي صبر کول په مصائب باندې ښا صبر مصائب باندې. کله چې په انسان باندې ابتلا راشي په امور شرعیو او صبر په دې باندې وکړه دله ویل کېږي صبر په طاعات باندې. سخت ګرمای کې بروجه نيسي، په اخرای کې بہت سونه کې زکات بور کې حج بکې قتال وغیرہ بکې. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. ابراهیم د اصل کې وای دا بازی وچ دا سوریانی لفظ دی ښا، بازی وای دا لفظ دی عبرانی. ابراهیم اصل کې دا ویل کېږي اب رحیم دا، اب رحیم مهربان پلار. دا خبره غوړه ماوردین کړی دا، ابن عتیم کړی دا محرر الوجیز کې. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. د کلمونه مراد دي څه؟ بعضوی دینه خو مراد دي بعض خاص وظایف او بعض اعمال. ځینې علماء دینه مراد دي شعب الایمان، د ایمان څنګه دا وایي مراد دي. ځینې دینه مراد دي لس سنت، پنځه په سر کې او پنځه په نور بدن کې. مثلا په سر کې خلی توبه چول، پوز توبه چول، مسواک استعمالول، ګیره وګدول. آمدارنګه د بریتو کې نول ښه. نور بدن کې مشتعاله کا مثلا سنتګری کول، نامه لاندې اختان لري کول، استنجا کول په وبو باندې. بعضوی دینه مراد دي هغه صفات چې کوم راغلي قران کې صفات د ایمان والاو دا ته مراد دي. تقریبا دا 10 صفات دي ښه. لس راغلي په توبه کې التائبون العابدون الحامدون، لس راغلي په سورۃ المؤمنون کې قد افلح المؤمنون، لس راغلي په سورۃ احزاب کې ښه ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، لس دادي. نو دې کلماتونه مراد دي هغه صفات المؤمنین 10. سعید بن جبیر و دینه مراد دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. زمون شیخ په حکمت القرآن کې وې دینه مراد دي امتحانات ابتلاءات، دا وې مراد دي ښه. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. کله چې امتحان وکړ ابراهیم علیه السلام باندې رب داغه پس کلمو فاطمهن بس پوره کړی. قال إني جاعلك للناس إماما.